بسم الله الرحمن الرحیم. د سوره فتحې په باره کې یوه مختصر غوندې واقعه پیش کوم. څه صحابه یې ورځ په لارې باندې روان، نو څه کسان اخ طرف ته راځي، هغوی سره یو کس ورسره ده په ځنځیرونو کې تړله ده. صحابهو نه تپوس کوي چې دغه کس څوک ده او ولې مو تړله ده. دغه کسان صحابهو ته جواب کوي چې دغه کس کوم ده دا لیونی ده، نو دې د وجې نه ځنځیرونو کې مو تړله ده. په صحابهو کې یو کس دا وفرمیلو چې تاسو یې لږ ودروئ، زه یې دموم. نو دغه صحابي لګیا شولو سوره فتحه مو تاسو ورته الحمد هم یې، یعنې الحمد نه تر ولدوالین پورې دغه سوره فتحه یو څو ځلې ویله، خولې کې یې توکي رجمه کړلې او دغه توکي او لاړې چې کومې دي دی بیا په دې کس باندې وسولولې، یعنې ویې مږلې. دغه سوره فتحې په برکت سره دغه انسان ته الله تعالی صحت ورکړو او صحابهو کې دغه کس ورته ویلو چې اوس یې ځنځیرونو نه خلاص کړئ. ځنځیرونو یې کله خلاص کړو، الله تعالی دغه انسان ته سوره فتحې په برکت سره شفا الله تعالی ورکړله. زما عزتمندو، په دغه قرآن پاک کې الله تعالی ډېر زیات طاقت او باور چولی ده، خو لیکن مو تاسو ته پته نه لګي. زما عزتمندو، مو تاسو کله هم یو عمل کو د قرآن پاک آیات په ذریعې سره یو دم وغیره کو، نو مو تاسو ته پکار دا دي چې مو تاسو د عمل اخلاص سره کو او یقین سره یې کو، نو انشاءالله الله تعالی په دې کې اثر هم چي، الله تعالی به ورکړي شفا هم چي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.